او ابا هريره فرمای دم ترمذی حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من لم يسأل الله یغضب علیه پیغمبر علیہ السلام سو فرمایل څوک چې رب لا یزال نه سوال نکا څوک چې رب لا یزال نه دعا نه غواړي یغضب علیه رب لا یزال دغه انسان نه ناراضه کیږي یغضب علیه غصه ورزي خدای پاک جل جلاله له په دې انسان باندې نعوذ بالله چې دا انسان دومره لوی دی چې دا اوس یې ماته تندی ولګاو اوس یې ماته عبادت وکړه او د عبادت په اختتام کې چې ټولو نه اهم څیز دی او ما او تا ته به میلاوږي چې زما او ستا حوایج دي او زما او ستا مشکلات دي او زما او ستا تکالیف دي بس هغې نه انسان صادر په اوږه باندې واچوي او ډایرکټ مسجد نه وځي او بیا ورته ووایي دې ځای کې نبي علیه السلام دعا نه ده کړې په هغې ځای کې نبي علیه السلام دعا نه کړې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک خو دعا پرېږده بیان کړې ده الدعاء هو العباده دا حدیث هم شته الدعاء مخ العباده دواړه احادیث هم شته دا هم شته لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء دا ټول حدیث خدای پاک جل جلاله ته په عباداتو کې ټولو نه خوښ عبادت پیغمبر علیه السلام فرمایي رب نه دعا غوښتل دي او بیا فرمای الدعاء هو العباد دا دعا په خپل باندې عبادت دی بیا فرمای الدعاء مخ العباده دا ټول ترمذی ابو داود مسلم احادیث دي دعا مغز د عبادت دی نچوړ د عبادت دی بس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ته اوقات ندی مقرر کړي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې خوشی بریخی چې ستا خپل خوښه ده زه څوک یم بل څوک دی چې ستا ته د هغې اوقات مقرري چې په دې ټیم کې جایز ده او په دې ټیم کې نه ده جایز لہذا ځان مشغول کړي په دعا کې هر ټیم او په حاضر قلب سره په حاضر دماغی سره او په دې یقین سره چې رب لا یزال زما دا دعا اوریم او رب لا یزال زما دا دعا قبولولم شي په دغه یقین باندې تاسو ګورئ چې رب لا یزال ستاسو دعا قبلې که نه قبلې